أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. دا د سورة مائده 114 نمبر آیت دی. دی آیت مبارکه کې د عیسی علی السلام د درستخان د نزول لپاره دعا کول داغي تذکره ده چې عیسی علی السلام د الله تعالی نه دعا وغوښتله، اللهم ربنا، اے الله، اے زمونږ ربا. دا ټول د عیسایانو په غلطو عقایدو باندې رد هم دی چې عیسی علیه السلام دا الہ نو بلکې بندو دا الله تعالی نه د مایدی د پاره د درستخان د پاره دعا وغوښتله، نو الله تعالی ته محتاج او معبود الہ چې دی دا محتاج نه. د عیسایانو دغه عقیده غلطه ده او دین دا معلومه شوله چې د پیغمبرانو معجزې دا داوی د خپل طرف نه بلکې د الله تعالی د طرف نه. ربنا اے رب زمونږه انزل نازل کا علینا پمون باندې مائدتن درستخان تر خلقو لاسونه آماده کیږي دي د وجنې ته مائده وي. من السماء د اسمان نه تکونو چې شي دغه درستخان یا د درستخان را لېږلو دا ورځ لنا زمونږ د پاره عیدن اختر د خوشحالۍ ورځ. عید د عود نه دی واپس راتلون کې، نو چون کې اختر په هر کال کې دوباره راځي او خلق د هغې د دوباره راتللو په انتظار کې دې روجنای ته عید ویلی کېږي چې دا زموږ دپاره اختر وګرځي، د خوشحالۍ وګرځي. لاولنا زموږ د اولنو خلکو دپاره کم چې په دغه وخت کې موجود دي، و آخرنا او د آخرنو دپاره، یعنی دا رزق راتلل به مسلسل وي او دغه درستخان چې دا روزانه به راتلو د ډېرې مودې پورې دا تسلسل چلیدلو. لیکن خلکو چونکې ناشکري وکړله، یو دوی ته دا ویلی شوي چې تاسو به د سبا دپاره د دې نه خوراک ایږدئ نه او خپل مالداران کسان دې له مه راځئ. نو بیا دوی د هغې نه ایښودل هم شروع کړل. مالداران او تاجرانو خلکو هغه د دې خلاف سازش شروع کو چې بای دا خو زموږ روزګار ودرېدلو
خلکو ته تیار خوراک میلاوي کې څوک څه کوي چې سوداګانې علي دای د وجنا د دوی د ناشکرۍ د وجنه بیا دغه درستخان نازلېدل بن شول ورندا مستقل الله تعالی د دې نظام جوړ کړو و آیتا منکا دا بستا د طرف نه یو نخی د الله تعالی د توحید او د پیغمبر د صداقت ورزقنا او مونږ ته رزق راکا وانت خیر الرازقین او ته بهترین رزق ورکوونکی قال الله نو وی الله تعالی انی منزلها یقینا زدی لرا دی درستخان لره نازلون کې بعضو مفسرین دا ویل چې کله حواریانو تعالی تعالی د دې وعید بیان کو کتا سو د درستخان د نازلېدلو نه پس ناشکری وکړل نو تاسو ته سخت عذاب میلاویږي نو هغه بیا د درستخان مطالبه پرې خوده او بیا درستخان نازل نشولو لیکن جمهور علما وایي چې دا نازل شو او دا لفظم په دی باندې کې چې الله تعالی وعده وکړه چې ځا نازلون کې ام دی لرا او د الله تعالی په وعده کې هغه مخالفت نه فمن یکفر بعد منکم نو چا چې ناشکری وکړه ورست د دې د نازلېدلو نه منکم استاسنا فإني أعذبه نو یقینا زب عذاب ورکوم دتا عذابا دسی عذاب لا اعذب احدا من العالمین چې دسی عذاب په عالم کې بل چاته نه میلاو شي فرمایي چې دوی چې کله دغه ناشکری وکړه د درستخان خلاف سازش وچلولو نو دغه خلک چې کله کورونو تلاړل دوی بالکل برابرو او چې کله دوی سحر را پاسېدل د دوی شکلونه د خنزیرانو او د شادوګانو په شان ګرځېدلو او دوی د ګندګۍ زیګونو ته لاړل یعنی خنزیران چې عام طور دوی ګندګي خوري ډیرانونو کې ګرځي نو دوی دغه ډیرانون ته لاړل په ګندګۍ باندې سر شول نو الله تعالی دغه عذاب دوی لا په دغه ناشکرۍ باندې ورکړلو قال نووی عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم اللهم اے پروردگارا اے الله ربنا اے رب زمونگا انزل علینا مائدة من السماء نازل کا پمونگ باندې یو درستخان د اسمان نا تکونو چشی لنا زمونگ د پار عیدن خوشالی لأولنا د اولنو خلقو د پارا و آخرنا او زمونږ د آخرنو د پاره و آیتا منک او استاد طرفنا یو نخا ورزقنا او رزق راک مونږ وانت خیر الرازقین او تا بهترین رزق ورکونکي قال الله وی الله تعالی انی یقینا چې منزلها نازلون کې ام دی لرا علیکم بتاس باندې فمن یکفر نچا چې انکار وکړو بعد رستو منکم استاسنا
فإني أعذبه نو یقینا زبا عذاب ورکوم دتا عذابا دسی عذاب لا أعذبه چې نه دی ورکړې ما داسې عذاب احدا یو کستا من العالمین د مخلوقاتنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگارم ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. پروردگار د مرګ نه مخکې د پورا عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.